د دې افسر علي لاس دغه ځای کې هم نه رپي او د وخت یو داسې کاکاجي او داسې سپین روبې وجني چې دغه هېڅ ګناه نشته هغه ټول عمر په دوبۍ کې چې د تېر کړو او لږه موده مخکې شاه منصور کلي ته راغلو د خپل بچنګي سره او هغه زوی هم ول دوی مړ کړ چې دغه عمر 20 کاله ټول کړي په دې باندې ډېر خفه او ایون تر دې حده پورې چې د دې سیمې شاعران هم چغې سوري ووالې خفه شو پې خلک د دې ځای خلک په ډېر زیات خفه وو 20 لک روپۍ دوی واغېشتې 10 لک روپۍ خو ته بل سړي واغېشتې چې چا وصولي کړی بیا 15 لک روپۍ په 2 کسانو تقسیم شو یو پکې تښتېدلی مفرور دی انشاءالله زر به هم هغه ګیر شي او یو دغه دی ولاړ دی چې نوم افسر علي او په بدل نوم اصغر په نوم باندې په دې علاقه کې د وخت تېراو تېر شوي کال عمده میاشت وه چې دوی دا قتل کړی او دا خفګان تر اوسه پورې روان څه ورځې مخکې دا کیس ټرېس شو دا سړی ګرفتار شو راغی دته چې ګورم یاره د ده ډېر زیات کم عمر دی په دې کم عمرۍ کې زه وایم زموږ په د دې وخت په دې بچو څه چل شوی دی یار چې زه به چا په سر پیسې اخلم پرون چې مې ریکارډینګ لپاره د خپل کیمرا سره برابرو نو ماته مې کورودانې وي بیا چېرته ځې نو زه کور کې دا خبرې نه کوم خو ما ورته ویل یاره ما داسې یو کیس دی هغې له ځم ویره یو تپوس خو تې ضرور وکړه ما جوړ دا ګپ لګئ ما ورته څه تپوس تې وکړم افسر علي غوږ شه وایي دا تپوس تې وکړه چې ته کله روټۍ خورې او کله نوړې د ترکارۍ ته نږدې کې تا ته په دې کې څه وینه ښکاري و که نه ما وایي زه ستا سوال په ما حق دی نو نن حقه سوال ستا مخامخ اږدم چې ته کله په پردي سر به دا پیسې واخلې که نه او ته کله ترکارۍ ته کښېنې روټۍ ته کښېنې نو تا ته په خپله نوړۍ کې څه ښکاري چې په دې نوړۍ څه لګېدلي دي جی هغې کې نه سکون وي نه پکې آرام وي او نه پکې خوند وي دغه 15 لک روپۍ چې تاسو بیا شمارلې نو شمارلې دی وی چې ته بیا ناست وې چې کله وخت ودې وکړه جی بس هغه شمارلې وی او جی کوم ځای کې ورته ناست جی بس کلي کې ورته نه جانډا کې ورته بل ملګري هم سره ناست وو که هغه چې ته غیب شو جی هغه بس مونږ چې دلته نلاړو بس هغه خپل په دا لاړو زه خپل دا چې پیسې شمارلې ذهن کې دي څو افسر علي رښتیا رښتیا راته وایه جی زما خو مجبوري وه مجبورۍ حالاتو مجبوره کړم بس ډېر زیات قرضداره شوم بس د مجبورۍ ده 15 لک روپۍ دې په کم ځای کې بیا تقسیم کې قرضداره څوک څوک چې ولې دې پیسې وله جی هغه خو څه خوړلې وې خرچو کې او څه زمیندارۍ کې دغه شوي او تاواني شوي جی بس هغې کې مو ورکړې افسر علي دا راته ووایه چې په کاکاجي باندې دغه په کور وروختې که نه نو حالات څو لږ مې پوه که نه جی بس حالات دا و چې هغه ټایم سره زول باران جپړ دا و او مونږ درې تنه یو نوم شفیق دی چې ټول لین هر څه د هغه په لاس زما نوم اصغر دی صحیح نوم مې افسر علي دی او دلته په اصغر یادېږم جي بل نوم دی د هغه ظهور دی مونږ چې ور واوړېدو جي ظهور برانډه کې یو کس برانډه کې ودو هغه ته ودرو دا بل ما ته ما پسې راځه چې مونږ څنګه ور مخامخ شو په دې کې کاکا وې څوک یې څه کوئ بس د پې एकदम ډزې شروع د بیا ما ته وې ته پې مو کړه ما پې مو کړې جي چې دا دوران کې مونږ دا کار وکړو نه دی بل کس هم دا کس ویشتی او دی زمونږ نه مخکې راوته زوی مو له تاسو وجل هغه وجلی او زمونږ دی بل ملګري ظهور وجلی نو هغه هم راوته زمونږ نه مخکې جي بیا ورپسې مونږ راووتو جي بس چې مونږ راووتو د هغې د ځای نه داسې کانډر دی پای بیا یو ګیټ دی پکې پای راووتو بیا د خپل ځای ته راوستو دی هلک چې خپل ځای ته راوستو بیا یې په خپل موټر سایکل خپل ځای ته واپس بوتلو بیا چې واپس بوتلو بیا دی زمونږ نه واپس راغی مونږ لړلو جي چې مونږ لړو د بیا مونږ ته سهار رنګ وکړو تاسو ورسېدی مونږ رسېدلي وو بیا یو 3-4 ورځې پس رنګ وکړو تاسو سره هم کار دی راشه مونږ رالو پنجپیل لار ته دی راغلی 15 لک روپۍ د ظهور له ورکړې 15 ما له راکړې 10 لکه ده واخېستې د مونږ ووایې تا څنګه چل ده وایي ما د ذاکرې نه دا 20 لک روپۍ اخېستلې مونږ ورته یم لکه تا خو لکه دا 10 تا واخېستې مونږ له 15 راکړې هغه مونږ ته دا وایي چې ټول هر څه خو زما وو لکه چې چا 20 لکه ورکړې پای کې هم 10 هغه واخېستې او 15 لکه یې په تاسو تقسیم به مونږ تقسیم کړو بس دا خبره وه دقې ځای پورې سپین روبه چې دي وایي چې دغه څه ګناه وه دا هلک څه ګناه وه جی زمونږ خو سره نه پوله پټۍ شریک وو نه مو سره دښمني وه نه څه ډز دې پې ولې کوو جی دا خو مونږ غلط تیمه کې راغلي وو جي د مونږ له لالچ راکړو د پیسو لالچ کې مونږ راغلي مطلب چې
لالچ چې دی نو هغه دون اسمان ته خطاوې مړه بې ګناه دي خو چې پیسې پکې بس راځه واغلې جی بس غلطي شوې ده په خپله غلطه ډېر پېمانه یو او مونږ به داسې بیان کوو حقیقت کوو چې د دنیا کې څه خلک دی چې دی نه عبرت والي مور دله راغلې دلته او جی مور راله راغلې ده مور راته د دې شپږ میاشتې مخکې چې کوېدنې راته کوله جي هم مې راله قرآن ناکړی هم مې راته دا ویلي چې تا ته مې سینې پی نه دي بهلي جي په ځان مې پروا نشته خو زه مړ شم زه مجرم یم خو صرف په دې خفه یم چې روڼه خویندې مې دي مور مې والد صاحب مباد شوی دی مور بیا نه راځي جي د مور د غپو د لاندې جنت دی او د دې نه مخکې راته م نصیحت کړی دی چې وړوکې رالویشی هم د مور سره مې ښه خدمت کړی دی چې سکول به مې وی ما به وله ټول کارونه وکړو بیا به سکول ته تلم خو صرف دې دنیا کې دې خلکو ته زه دا خواست کوم چې دې لوپرو خلکو سره نه ګرځي او غلطو خلکو سره قدم نه اخلي که څوک هم لوپرو خلکو سره ګرځېد او غلطو خلکو سره قدم واخیست او غلطو خلکو سره کېناست او پاڅېدل نو چې نن زما څه حل دی دا حل به د هغې وي چې زه به ډېر خپلو کړو ستومانه یم لکه د ټولو نه مخکې مور پلار دی بیا روڼه خویندې دي ښځه په د ټولو نه وروستو یو دغه دی لکه دا پروا مې نشته سخر مې غریب دی جي په مور خفه مور خفه یم جي بل ما پسې لکه چې اوس منډه تړله وایي جي صرف سخر را پسې وایي زنانه ذات پسې وکړي زه دلته نه کله یو ته منت کله بل ته منت څوک وایي نیموزګار څوک وایي داسې چل دی څوک څه وایي بانې کوي وروستو کېږي خو نن سبا چې کوم یو سړی داسې غلط کار کوي دا به انجامي او د دې خبرو نه دا خلک دا مخصوصه کړي که نه چې نن سبا په کوم ځای اور بلیږي هغه ځای سوځي بل چاته د هغې دغه نه میلاویږي چې کوم ځای باندې اور بلیږي او په چا باندې راشي په هغه راغلي هغه ته احساس میلاویږي نن ما ته د دې ډېر غټ احساس دی چې ما داسې نه وی کړی زه به داسې نه وی او ما نصیحت ته خلکو اورېدلی وی لوپرو خلکو سره نه وی ګرځېدلی نو نن به زما دا حل نه وی د جیل په تمبو د حوالات په تمبو یو بېوسه مور چې کله خپل بچنګي ته ګوري نو دا احساس زمانه د خیال چې د دې علاقې یو ادیب یو لیکوال په ټوکو کې راوستی شي دغه احساس او دغه سوز او دغه تکلیف زمانه د خیال چې د دې سیمې چې لیکوال به دا په ټوکو کې ځای کې ستا اوښکې او ستا ندامت ما په دې مجبوري چې راز محمد صاحب زه د سره نور انټرویو نه کوم محتاج علي صاحب زه د سره نور انټرویو نه کوم خو د وخت هغه ټولو شاه زلمو ته د ده د اوښکې نه نږدم پړه مې ډېر سي چې دنه ډېر تپوسونه مو کوم ډېر تپوسونه ترې وکړم خو د دې اوښکو نه پس د دې ندامت نه پس او د دغه پیغام نه پس چې د لوفرو خلکو سره مه کښېنئ اور په هغه ځای وي بل وي که نه چې کوم ځای سوځي نو دی چې اوس په کوم اور کې ولاړ دی نو زه به نور څه ویل نه غواړم خو صرف دا ویم چې د ده دا کوم پیغام دی بس دا تاسو واورېده د ده لاس راغلي اتکړې د ذلت هم دي د رسوایۍ هم دي د ندامت هم دي د پیمانتیا هم دي دننه د ضمیر بوج هم په ده پروت دی او په هغه رس خو به دې چورلټ مړ شي چې په تخته دار دته هغه لیونی مور ودرېږي نو دته به هېڅ نه وایي په سترګو سترګو کې بدله دا پیغام ورکړي وي بچیه تا ته ما وینا بچیه تا ته ما وینا چې مه ودرېږه په داسې ځای کې چې مه ودرېږه په داسې ځای کې چې ستا د مدد کولو والا هم څوک نشته پاک پروردګار دې موږ د داسې نوم نه ساتي چې پتا نوم د اجرتي قاتل پورې شي نو بیا به زما ځای سي همدغه شان نیمګړې نیمه خوا لکه د مار د اجازې د لاندې ژوند تېروم زه د سپېڅلو روایتونه بهر نه وځم لکه زلفان د لوپټې د لاندې ژوند تېروم
ندی مزه د هر مذهب ښکلي یاران ګڼمه د محبت د کلمې د لاندې ژوند تېروم د ثوابۍ د سیمې صاحب جان اندلیب صاحب هم ما سره ولاړ دی دلم خدای 2 زامن ورکړي دي او د ده په کور کې 2 بچیان دي بال بچېدار دی ښه پوهېږي چې کله د بچي لاس لات کړی راځي نو په یو پلار بسې تېرېږي په یو مور بسې تېرېږي شاید د قام سترګې ویجي دې په ټکو کې په 2 ټکو کې ډېر سوی دې سره مې 2 خبرې کوم صاحب جان صاحب دغه لړزېدلې واقعه د دې خلي د علاقې خلک هم غمجن کړ نو ورسره د علاقې لکه ستاسو غونډه کې حساس شاعران هم راپار کړل څه په ویل غواړئ چې مجرم ستاسو مخامخ دی او ډېر ندامت او ډېر تکلیف محسوسوي څه ویل غواړئ چې ستاسو ډېره زیاته مننه کوم الله دې عمر دراز کا الله دې ساته چړې سره مرای مخې او دلته رښتیا ویل دی وطن کې چې رښتیا وای نو دا تکلیفونه به راته وي تا ته به هم بلا ستونزې وي بلا دمکای به دله راځي او بلا مسلې چې زمونږ مجرم داسې وخو زمونږ مجرم داسې وخو الله دې ساته کتونکو دغه یو کوټلې حقیقت دی چې سبجانې د کیمرې په سترګه ښیي او الله دې د عمر دراز کړي او هغه خلکو تمام چې دې د چا مجرم مخامخ کړي هغه نه تپوسونه وکړي نو د دې مطلب دا وي د ده دا مقصد وي چې دې نه نور خلک عبرت واخلي بل سړی داسې کوي نه لکه دې لکه ډېر زبردست پیغام ورکړ ډېر ښکلی میسج ورکړ چې غلطو خلکو سره مه کښېنئ لوپرو سره چې کښېني نو خامخا او پلارانو له هم پکار دي چې د بچي تپوس وکړي چې دی نن ناوخته راغی د موبایل څه وخت پس چک کړي دی ولې لیټ راغی دی چا سره و چې چا سره وویني هغه نه تپوس وکړي چې دا څوک دی تا ودله چې کور نه مجمه راړه شربت دې راړه چای دې راړه خو دا څوک دی د کوم ځای دی ما سره لږه پیژنګلو وکړه که د هغوی مخکې دې نه کوي نو ځان له بچي نه پکار دي چې بیا پلار تپوس وکړي ستاسو ډېره مننه کوم الله دې خوشحاله ساته الله دې تپوس نه کوم امین سوم امین صاحب جان ستاسو هم 2 بچیان دي یو ګران دی او بل ارمان دی نو د هغې په هکله تاسو شاعري کړې وه څه ټکي مو ستاسو د خولې نه واورېدل زه هم چې د کتونکو سره هم لږ شریک کړي ښه جي ښه زما 2 بچي دي ارمان او ګران ما یو غزل کې داسې ویلي دي که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی که یو ډېر ګران دی بل مې ارمان دی ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی زه بوډا کېږم او هغه ځوان دی زور یې منمه ښه پهلوان دی په ما مین دی او زما ځان دی کشر د مور دی زمونږ جهان دی مشرې بالکل زما په شان دی کشر د مور دی زمونږ جهان دی مشرې بالکل زما په شان دی چې راښکاره شم وی بابا جان دی د اندلیب خپل نوم صاحب جان دی ستاسو که هر څومره مننه وکړم تا کله د زنانو کپړې چولي او الکانو سره او کله د سوالګندي کپړې چولي ټوپۍ دا ټول پروګرامونه ګورم او من غټېږم او خوشحالېږم او د ډېر عمر سوالونه درله کوم د ډېرو خوشحالو سوالونه درله کوم مسلې به راته راځي ستونزې به وي رڼا تیرا تور پلاس کې پتیرو پسیزي پتنګ د ځان په جند ګلولا پلمبو پسیزي څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي چې بس د میندو ډېر خیال ساتئ د میندو قدر عزت کوئ د مور پلار رونه خویندو ملګرو کرخه براکاګو سپیناوې بکو چې په کورسو پسې څوک ځي که په پښتو پسې ځي نور به تاریخ په خپلو وینو باندې نه لیکمه چې د شملو ښاغلي نن په لوپټو پسې ځي د اباسین غاړې له راشه
چې زړګې دې یخ شي اوبه پتګي پسې نه تګې اوبو پسې ځي